نبی علیہ السلام فرمایي نمونه ښایسته کړئ، نمونه ښایسته کړئ، ځکه د قیامت په ورځ چې تاسو رابلل شئ نو د هر بنده نوم به اغسته شي او د پلار نوم به اغسته شي. آواز به کېږي پلانکې د پلانکي زوی تدعون یوم القیامه باسمائکم، ستاسو نومونه به واغستلی شي او د پلارانو نومونه به درله واغستلی شي. نو الله به مره وغواړي نو چې ستا نوم هم ښایسته او د پلار نوم دې هم ښایسته نو دا نومونه دي. چاله څه نوم یخي، چاله بکاڼه او چاله کرکڼه، دا نومونه دي. او څه خو داسې ناروا الفاظ دي، ډېرې غلطې معنی. نبی علیہ السلام فرمایي فحسنوا اسماءکم، نومونه ښکلي کړئ چې قیامت کې ستا دا نوم واغستی شي او د پلار نوم دې واغستی شي. په دې نوم به ته رابلل شي په میدان محشر کې. او حیران په دې یو چې ډېر خلق خپلو بچو له نومونه کېدي، د فلمي اکټرانو، د ټیکټاکرانو او د فلمي اکټرانو نومونه یې ورله ایښي. قیامت کې چې الله ستا د دې بچي نوم والي او هغه د فلمي اکټر نومي یا یې د پلار نوم او دا به رابلل شي، دا داسې وړه خبره ده. فحسنوا اسماءکم، نبی علیہ السلام فرمایي نومونه ښایسته کړئ، نومونه ښایسته کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت به ده چې د چا نوم به غلط و نبی علیہ السلام به زر صحیح کړو. د یوې زنانه نوم واغستی شو، عاصیه نومې دی. عاصیه معنی ده ګناهګاره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورله زر بدل کوي جمیله، دې ته به عاصیه نه وایي، دې ته به جمیله وایي. نو عاصیه معنی ده ګناهګاره او جمیله معنی ده ښایسته. نو ولې عاصیه وایي جمیله ولې نه وایي؟ نو نومونه ښایسته کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي احب الاسماء الی الله، په ټولو نومونو کې الله ته غوره نومونه کوم دي؟ عبدالله او عبدالرحمن. او په ټولو نومونو کې رښتینی نومونه کوم دي؟ حارث او حمام. حارث او حمام. حارث معنی ده کمائی کوونکې، کسب کوونکې، مزدوری کوونکې. او حمام معنی ده اراده کوونکې، سړی د کار اراده کوي. دا اصدق نومونه دي، ډېر رښتیني دي، د واقع سره مطابق دي. او په ټوله دنیا کې ناکاره نومونه حرب و مره، حرب او مره دي. د حرب معنی ده جنگ او د مره معنی ده تریخ. نو دا ډېر ناکاره. نو غوره نومونه الله ته عبدالله او عبدالرحمن، رښتیني نومونه حارث او حمام، او قبیح نومونه الله ته حرب او مره. نو اکثر بچی له نوم یخې د هغې معنی جنگ، جو بس بیا د جنگ نه خالی ورځ کور ته نه راوړي. او مره معنی د تریخ. نو بچو له چې نومونه ږدئ نو ښایسته نومونه ولګدئ. فحسنوا اسماءکم، په دې نومونو به دا بچي را بلل شي او د پلارانو په نومونو به را بلل شي. نو په والدینو باندې د بچو یو حق دا جوړیږي چې دی به ورله صحیح نوم دی، ښایسته نوم به ورلږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم چې د چا د نوم معنی به غلطه و نو هغه له به ډایرکټ نوم به ورله امام الانبیا بدلو. نو دا هېڅ عذر نه دی چې یا دا دې ځای کې لیکل شوی یا دې کې نه، چې د بچی د نوم معنی غلط دی، صحیح نوم ولګده. دی به په دې نوم را بلل شي په میدان محشر کې او ستا نوم به ورسره اغوستل شي. نو چې کم از کم نوم یې ښایسته وي. نومونه ښایسته نومونه ږدئ، د صحابو نومونه ږدئ. زمونږ د بنیر ته تبلیغي جماعت کې یو عالم راغلی و، که تاسو ته علم مولانا عباس صاحب رحمت الله علیه بیا وفات وشو. هغه وی مونږ یو ملک ته تشکیل شوی او تبلیغي جماعت کې تلو، یوې مدرسې ته بوستلو. تبلیغیانو د یوې مدرسې بنیاد یې چې هغې مدرسې ته لاړلو نو یو کس راغی وی چې د مدرسې خواته زمونږ یو چم دی، مونږ ټولو ایمان راوړی دی، خو نومونه هم غلط دي، هغه راله صحیح کول غواړي چې تاسو راله نومونه صحیح کړئ. وی اول امیر صاحب اجازت نه راکړه، خو ما وی چې زه به که الله مې میدان محشر کې راوغواړي وی چې ایمان یې راوړی او صرف نوم صحیح کولو، نوم بدلولو. ملګري را سره شو، روان شو. چې روان شولو نو هغه محلې والا دومره بیا
د اسلام او د علماء سره عقیدت جوړ شوی وي ټول په لین دسې ولاړو چې عالم را روان تبلیغي جماعت ته هغې کې عالم دی وی ټول راته په لین ولاړو زمونږ استقبال یې کوو وی هغې کې یو ماشوم ما را دې خوا کوم چې ماشومه ستا نوم به یي زبیر رضی الله تعالی عنه د صحابي نوم دی ما ماشوم ته وی چې ستا نوم به یي زبیر وی هغې ماشوم وی چې دوبیر ما چې نه بچیا زبیر هغې ماشوم بیا وی چې دوبیر وی ما ورته وی چې زبیر وی چې کله هغې ماشوم د خولې نه زبیر نوم ووتو وی هغې ماشوم او نارینه او زنانه و چغې کړي د جړا یو اواز راوچت شو ټولو په چغو چغو جړل ما ورته چې ولې جاړئ وی چې چېرته د صحابي نوم او چېرته مونږ په مونږ نن د صحابو نوم ولګېد ما ورله د صحابي نوم کېښود زبیر رضی الله تعالی عنه دا د صحابي نوم دی نو بچو له ښایسته نومونه ږدئ دا د پلار په بچو باندې یو حق دی ښه نو ان ابراهیم بېشکه و ابراهیم علیه السلام کان امتا کامل پیشوا و قانتا لله تابعداري کوونکی و د الله حنیفا کلک موحد و د یو خدای منونکی ولم یکو من المشرکین او نو دی د مشرکینو د جماعت شاکرا لانعمه دی شکر کوونکی و د نعمتونو د الله تاسو غو ناشکري کوئ تاسو غو مشرکان یې ابراهیم علیه السلام هم نیکه و نو په دې نشئ خلاصېدی ښه زما نیکه عالم و زما د نیکه پلار عالم و نه په دې نسبت نشئ خلاصېدی اجتباه الله غوره کړی و دلره وهداه او الله دته هدایت کړی و الی صراط مستقیم لارې نیغې ته خو په نیغه لار روانو هغو پیغمبرو د ټول امت پیشوا مونږ ټول په ملت ابراهیمي باندې روان د ابراهیم علیه السلام په دین روان و آتیناه فی الدنیا ورکړی و مونږ هغه ته فی الدنیا په دنیا کې حسنتا ښایسته ژوند مراد تېنه لویه مرتبه وه الله ورله ډېر لوی شان ورکړی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى نن چې خلک طواف وکړي نو د مقام ابراهیم خواته 2 رکعته مونځ دا د ابراهیم علیه السلام هغه ځای ورکړی و مونږ دته په دنیا کې حسنه مراد تېنه لویه مرتبه ده او ذکر خیر چې دی وفات شو د آخرته پورې به چې څومره دنیا ژوندی ده نو د ده به ذکر د خیر کېږي او بل حسنه نه مراد دا دی چې الله پاک د ده په نسل کې انبیا را لیږلي او بل د دنیا هر قوم دی پیشوا منلی دی او فخر پې کوي نو وآتیناه فی الدنیا حسنه ښایسته وانه فی الآخرة لمن الصالحین او بېشکه وي به دی په آخرت کې خامخا د نیکانو نه هلته به هم لویه مرتبه ثم اوحینا الیک بیا مونږ وحی وکړله تا ته ای زما خوږه حبیبه ان اتبع ملت ابراهیم چې تم تابعداري کوه ملت ابراهیم د ملت د ابراهیم علیه السلام د هغه د ملت تابعداري کوه او د نورو ملتونو نه د براعت اعلان وکړه د نورو معبودانو نه د براعت اعلان وکړه علما وایي دلته د ملت د ابراهیم علیه السلام معنی دا ده چې څنګه ابراهیم علیه السلام به په نرمۍ او په دلایلو خلق را بلل نو تم دقه رنګې په دلایلو په نرمۍ خلق را بلل حنیفه کلک موحدو د یو خدای منونکی وما کان من المشرکین او نو د مشرکان فرمای ان ابراهیم بشک ابراهیم علیه السلام بشک ابراهیم علیه السلام کان امتا و کامل پیشوا قانتا لله دسی کامل پیشوا چې هر امت او هر ډلې منلې دی فخر پې کوي وایي زمونږ مشر زمونږ نیکه ابراهیم علیه السلام کان امتا و کامل پیشوا قانتا لله تابعداري کوونکی د الله حنیفا د یو خدای منونکی ولم یک من المشرکین او نو د مشرکانو نه شاکرا لانعمه شکر کوونکی د نعمتونو د الله اجتباه الله غوره کړی دلره وهداه او هدایت کړی دته الی صراط مستقیم هغې لارې برابر ته وآتیناه فی الدنیا ورکړی مونږ دته په دنیا کې حسنتا ژوند ښایسته وانه فی الآخرة او بېشکه یې به دی په آخرت کې
لمن الصالحین خامخا د نیکانو نه. ثم اوحینا الیک بیا مونږ وحی وکړله تا ته ان اتبع ملت ابراهیم چې تابعداري کوه د ملت د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې د یو الله منونکی وما کان من المشرکین او نو دی د مشرکانو نه.